بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه. سبق کې منګه دا خبره کړې و چې الله تعالی کله بندا تصدیق مو کوي او اقرار مو کوي، انا مؤمن حقا ویل سيدي او انا مؤمن ان شاء الله ویل چې نه دا صرف سلور وجه باندې جایز دی، او کفر د شرک د وجه نه د شک د وجه نه ته نو بیا خو ویل ناروا دي. دای مبارک پرون بیا په زمن کې د سعید او د شقی د نیکبخت او بدبخت مبارک خبره تر کول شو. ونن سبق کې دا وی وفي ارسال الرسول حکمت، دا رسولانو پر علیګل کوم حکمت ده. نلاول مصنف رحمت الله علیه دا رسول اشتقاق بیانې چې دا رسول د سنه مشتق ده، نو چې رسول لا فاعول وزن ده او د رسالت نه مشتق ده او معنی سره بیا معنی بیانې چې دا الله او داغه د ذویل عقول مخلوق په منځ کې د سفارت نوم ده، یعنی دا الله او دا رسول دا الله او داغه د ذویل عقول مخلوق په منځ کې دا د سفیر فائدہ ورکړي، د سفیر فائدہ ورکړي. بیا د رسالت مقصد بیان کړی دی چې د رسالت څه مقصد دی. نو دې لپاره وي دا رسولان الله پاک را لېږلي دي چې د بنده په زړونو کې د بندګانو په زړونو کې چې کوم مرضونه دي د کفر او د شرک او د نور غلط کارونو چې هغه مرضونو ازاله وکړي، د شکوک او د شبهاتو ازاله وکړي. پوه شئ. او د رسول او د نبی مبارک وي فرق دا په کتاب په اول کې شوی دی چې نبی په یوه حیثیت سره نبی عام دی او رسول خاص دی. رسول آیت وي چې دا مستقل کتاب یا مستقل شریعت ورکړل شي، او نبی هغه ته وي چې دا مستقل کتاب یا مستقل شریعت نه ورکړل شي، بلکې دا نمک چې کوم پیغمبر دی داغه په شریعت یا داغه په کتاب باندې عمل کوي. او په یو اعتبار سره مکه دا ویل شو کنه چې نبی خاص دی او رسول عام دی. نبی په دې اعتبار سره خاص دی چې صرف د انسانانو راځي، او رسول په دې اعتبار سره عام دی چې د انسانانو نه هم راځي او د پیریانو نه هم راځي. دې ځای پورې ګوره بیا زما وفي ارسال الرسل حکمت، او پر علیګلو د رسولانو کې حکمت. نو ما تاسو څلور خبرې کوي. اولنۍ خبره چې د رسول ماده اشتقاق بیانوي، جمع رسولین، رسول جمع د رسول ده على فعول په وزن د فعول باندې، او من الرسالت ماخوذ ده دا اغستل شی د رسالت نه. رسالت معنی پیغام، نو رسول معنی پیغام لیږونکی. او د دې تعریف سره وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الالباب من خليقته، چې دا د بنده غ سفارت ته پیغام رسانی ده د الله او د الله په بندګانو کې، د الله په مخلوقاتو کې ذوی العقول، ذوی الالباب، الباب د لوب جمع ده، ذوی العقول د بلګي چې دا الله تعالی او دا غدا ذوی العقول په منځ کې، د ذوی العقول مخلوقات په منځ کې دا بنده سفیر او نماینده وي. بیا دا درېمه خبره چې د رسول الله علیه وسلم څه فائدہ ده سوق دي ادم شي. درېمه خبره دا ده چې د رسول الله علیه وسلم څه فائدہ ده، دا کې چې ليزيج بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة، چې د دنیا او د آخرت مصلحتونه، د دنیا او د آخرت د کامیابی، هغه کامیابی چې دا غینا عقلونه چې دا قاصر شي، نو د دې کې دا زیر علت او بیماریاں دا ختميږي. دې پر پیغمبرانو لګول شي، یعنی د مخلوقات په ذهنونو کې، د بندګانو په ذهنونو کې چې کم شکوک او شبهات دي، نو دا هغه دغه ختم کی جهالت هغه ازاله وکي. کله دنیا سره متعلق دی او کله آخرت سره متعلق دی. بہت شو باندې بیا وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب، وإذا رسول او د نبی په منځ کې فرق
دا د کتاب شروع کې چې دا زده کړی دی چې رسول دا ما تاسو وی کنه چې رسول په اعتبار سره رسول خاص دی نبی عام دی او په اعتبار سره رسول عام دی او نبی خاص دی وای د چې د رسالت دا کوم معنی وکړه لکه نه چې د الله تعالی او دغه د بندګانو په منځ کې نو د الله تعالی دا ذوی العقول بندګانو په منځ کې د فاسدین هم دی د سفارت هم دی نو دا په هغه کسانو باندې رد دی چاو چې په ټول حیواناتو کې په جناتو کې الله تعالی دا پیغمبران را لګیږي او دا ځان د بار په دلیل کې وایي و ان من امه الا خلا فيها نذير چې په دې هیڅ یو امت نشته لري هیڅ وړل نشته لري مگر پای کې الله تعالی نذیر را لګیږي نو په دې نو بیا دا معلومه شو چې الله پاک په خنجرانو کوم رسولان را لګیږي پس په کې رسولان را لګیږي نعوذ بالله نو د امت نه مراد په دغه آیت کې گروه انساني دی چې انسانان چې څومره دي آیات مخصوص عام دی مخصوص عن البعض چې څومره انسانان دي نه پای کې الله تعالی پیغمبران لګیږي او د کوم کا سودا عقیده چې په زناور کوم الله تعالی پیغمبران لګیږي دې کافر کېږي په دې باندې وفي ارسال الرسول حکمت څه ته وایي اي مصلحه وعاقبه حميده مصلحت ته پکې او بهترین انجام ده پکې وفي هذا اشاره الى ان الارسال واجب د دې ځنا مصنف رحمت الله علیه دا خبره کوي چې د ارسال رسول متعلق څلور مذهبونه دي د ارسال رسول متعلق څلور مذهبونه دي نمبر 1 هغه معتزله دي معتزله وایي چې ارسال الرسول په الله تعالی باندې لازم دی ارسال الرسول په الله تعالی باندې واجب دی ځکه په الله تعالی باندې اصلاح للعباد فرض دی یعنی هغه کار به کوم کې چې بنده د پاره فائدې وي هغه کار د الله پاک د پاره فرض دی په الله پاک باندې فرض دی نو لہذا ارسال الرسول په الله تعالی باندې واجب دی دویم مسلک هغه د ماتوریدیو دی ماتوریدیو وایي چې ارسال الرسول دا واجب دی خو په الله پاک باندې واجب نه ده په الله پاک باندې څه واجب نه بلکې د الله تعالی طرف نه داغي صدور ضروری دی ځکه چې په دې ارسال الرسول کې حکمتونه دي دا حکمت تقاضا ده چې الله تعالی پیغمبران راوړي په دواړو کې فرق دی چې د اولي مذهب ولا دي نه دوه د مطلق وجوب قائل دي دوی چې الله تعالی باندې ارسال رسول واجب دی او د دین چې الله پاک اقوا کوي نه دلته الله پاک نه راوځي او د دین اقوا الله پاک کولم نشي چې ارسال رسول راولې دي حضرت به مذهب تینه په دې کې تعویل کوي چې الله تعالی په پر خودو باندې قادر دی خونی پری دي ځکه چې په دې کې مصلحتونه دي د بندګانو دریم دغه پرې کې دار دریم مسلک چې ارسال الرسول دا ممتنع دی اند سر راو جایز دي نه او دا مذهب د سومنیه او براهیمو دی سومنیه نه دا نه لپاره بدلایلو کې سوې وې دا ده کنه چې ته چالکا الله تعالی رسول کېدل باندې موقوف دي چې الله تعالی وې چې دا قسمه رسول الله لګل لري نو دا خبره به څنګه معلومه چې دا الله تعالی را لګل لري دې خبره باندې چون کې سګري شي پوهه کړي چې الله تعالی وې چې او دا سره ما رسول الله لګل کا ډیر وې چې الله رسول الله لګل ما نو بره باندې یقین لرلو څه ذریعہ ده واښو به دې باندې دې جواب دی چې ممکن نه چې الله تعالی صدا سے یو کلام پیدا کی چې هغه دلالت کوي الله تعالی کلام په دې باندې دلالت کوي یا علم بدیهی واښو به دې باندې او براهینا دویم دلیل د پاره ده چې لګته چې وਹੀ پیغمبر خوځه پیغمبر کړی چې لکه یو انسان یو کس هغه وਹੀ راوړي او دا وਹੀ راوړون کې څه باندې یا مجسم دی یا مجسم نه که مجسم یعنی جسم وي نو په کار دره چې نور خلق لیدلې وي او حال لري چې پیغمبر دا پیغمبر چې کوم فرشته دا هغه دغه راوړي او چې نور خلک یې نه پیغمبر یې او کدا مجسم نه وي نو بغیر د دون هغه څنګه یقین کېدی چې بل باندې چر دا رسول له پیغمبر دی فرشته د الله تعالی طرف را لګل شوی دا نو جواب یې لري چې رؤیت خالق الله تعالی دی څنګه چې الله تعالی دا نور سوزونه په انسان تقید د شان دغه باز تقید باز نه کوي دا هغه خبره چې سره الله تعالی په خالقیت باندې یقین نشته نو ته دا خبرې کې
براهما هغه دا خبره کوي کنه چې ارسال رسول ته رسول نه حاجت شته نه لکه پیغمبران چې کوم خبرې کوي نه د حال نه بخالي نه یا به عقل مني یا به عقل نه مني که عقل مني نو عقل به درې سره بدا مني او که عقل نه مني عقل رد کوي نو هغه عام کس داغه حکم نشي کولای نو رسول به څنګه خبرې حکم کوي لہذا ارسال رسول ته رسول نه حاجت شته نه نو جواب دا دی چې د باز چیزونو قبها او حسن د دې لپاره عقل کافی نه دی بلکې د دې لپاره د شریعت ضرورت دی او د شریعت راځي د پیغمبر پر اسمان دی څلورم مسلک دا دی چې ارسال الرسول ممکن دی د شاعر مسلک دی او داغه حقوق د رسولان د حقوق دا د الله تعالی فضل او احسان دی چې د بندګانو د هدایت لپاره الله تعالی دار علیږي او دا سره پر الله تعالی کو هیڅ یو فعل الله تعالی معلل بالاغراض نه دی بس هغه چې څو غواړي جو هغه کول شي نه دا څلورم مذهب کې د شاعر دی شاعر اگر چې اشعری دی لیکن مذهب د ماتوریدی غوړه کړل وګورئ چې د بیزو مخکې وفي هذا وبديك اشاره ده الى ان الارسال واجب چې ارسال رسولان واجب دی دا چا مسلک دی دا معتزله او معتزله دا نه بار بدل کې سوې چې اصلاح للعباد په الله پاک باندې لازم دي نو دا کوم لا بمعنى الوجوب دا دیم مسلک پکې د ماتوریدی دی لا بمعنى الوجوب على الله تعالی نه بمعنى د وجوب دا چې په الله تعالی باندې واجب نه دي بلکې د الله تعالی د حکمت تقاضا ده چې رسولان نو بل بمعنى ان قضيه الحكمه تقتضيه چې قضيه د حکمت ان الله تعالی د حکمت تقاضا ده تقضي چې تقاضا لما فيه من الحكم والمصالح لکه چې په دې کې ډېر حکمتونه او مصالح دي پکې وليس بممتنع او ارسال د رسول ممتنع هم نه ده لکه دا کما زعامت السمنیه والبراهمه لکه څنګه چې دا مسلک د سمنیه او براهمه دی چې سمنیه وای ارسال د رسول ممتنع ده او براهینه وای چې ارسال د رسول د حاجت نشته ده دلیلونه جوابونه وشول ولا بممکن ان سره سلورم مسلک بیانای چې دا د جمهور اشاعره ده ولا بممکن ممکن ده یستوی طرفاه چې دایت باندې طرفونه برابر دي کما ذهب الیه بعض المتکلمین په دې باندې پوه شو تاسو د ارسال رسول په باره کې سلور مذهبونه یو د معتزله ماتوریدیه سمنیه او براهمه او دا جمهور اشاعره پورا لګوم پسې واړو دا څه